پیر ذوالفقار صاحب ډېر زورور الله والا بزرګو دا وفات شوی دی. دا په اصل کې انجینیر په امریکا کې اوسېدی. بیا الله رب العزت زړه راواړوي، فکر راواړوي و خپل طرف ته، بیا په زورو په لکو مریدان دی لري. دی داسې بزرګ سړی و چې د یو وخت چې دی مطلب استاذ پوښتنه ځینې وکړه د پیغمبر علیه السلام د نامه مجلس روانو یا به سبق روان ولو، د پیغمبر علیه السلام مبارک نوم څه دی؟ د غږ نه ورته وکړي. هغه داسې ووایي په بیت باندې، بیا یې ووایي د غږ نه ورته وکړي. بیا سات بعد یې ورته وویلې چې د پیغمبر علیه السلام مبارک نوم چې دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم. ول اول دې ولې نه راته ویل؟ اول دې ولې نه راته ویل؟ ویلې اول په دې نه درته ویل چې ما ته خپلې مور ویلي وو چې د پیغمبر علیه السلام مبارک نوم بغیر د اوداسه مه اخله، نو ما اودس نه درلودی چې تله ما پوښتنه وکړه. صحیح ده؟ منم څه کمی و کوتاهي په هر چا کې یو محمد رسول الله منزه و پاک و. صحیح سلو غلطي به څوک وایي چې یاره پلانی غلطي و پلانی غلطي در ګرځوه. ستا په پلار کې هم ولې که مړ دي که ژوندی ستا په پلار کې هم دغونه غلطي سته، تر دې په سوو زیاتې غلط ستا په مور کې هم سته. صحیح سلو خبرې به در ګرځولې. او بیا جبه خبره دا د دې په امریکا کې و، نو په هفته کې که په میاشت کې به یو پروګرام کېدی، هغه کې به عیسایان هم و، یهودیان هم و، هندوان هم و. بیا به سوالونه کېدل. یو ورځ د سوال وکړي والمجلسونه خو ډېر وسو، پر روانه میاشت یا پلاني تاریخ چې موږ ته کوم مجلس دی په هغه کې به هر سړی د هغه خپل کتاب تلاوت چې دی هغه کوي. چې هغه ورځ راورسېدله هغه ټیم خو مسله سوال ایښول سوی، سوال منل سوی هم ولو، چې ورځ راله د قرآن پاک تلاوت وکړي. هندو سے پوښتنه وکړه شی نسته، نصراني سے پوښتنه وکړله شی نسته، یهودي ناست هغه نه ولاړ هغه ته ولې ولې نه وایه ویل ذوالفقار داسې سوال دې کړی دی موږ دې ټوله لا جواب کړلو، زموږ د کتابو هغه ولاړو ورک دي پاکې تحریف سوی دی هغه هغسې نه دي. نو دا ګوره د قرآن څومره عظیم څومره لوی کمال د یهودي دې ته مجبوره کوي. دا وفات سوی دی. الله دې احسان ورسره وکړي، الله دې مغفرت وفرمایي، الله دې د برکتونه پر ټول امت باندې کښېږدي، چې کومې ښه کارونه و هغه دې الله موږ ته هم را نصیب کړي، چې کوم مطلب د نیک کردار و هغه دې الله موږ ته هم را نصیب کړي. الله پاک دې ځینې راضي سي، الله دې عفو ورته وکړي، الله دې مغفرت وفرمایي، الله دې جنت عدن نصیب کړي. چې کله پر موږ هم دا ورځ راله موږ دې الله وبخښي، زموږ کمی ته دې الله نه ګوري، زموږ ګناو ته دې الله نه ګوري، زموږ غلطۍ ته دې الله نه ګوري. خپل فضل او احسان دې الله پر موږ باندې ووري، خپل فضل او احسان دې الله رب العزت پر موږ کې چې بیا په هغه کې هغه زموږ ګناوي چې دې هغه ورکې سي. او دویمه خبره چې د هغه پروند ورځ لوی ملا صاحب که ستاسو یادېږي د افغانستان لوی ملا صاحب باندې مشهوره دی ملا محمد عمر، زما بابا به چیش بلی مولوی محمد عمر صاحب، مشکل پښتانه ملا مادمر، ملا محمد عمر لوی ملا صاحب د ادي چې دغه پروند وفات شوی ده. او عجبه خبره دا ده ادي تر دا اوسه ژوندی و. او عجبه خبره دا ده ادي در اوسه په دا نوه خبره چې زما بچی چیرې دی مړ دی که ژوندی دی، بس دا په دا نوه خبره چې زما بچی چیرې دی مړ دی، په دا نوه خبره در دا اوسه خبره کړې نه وله. ډېر ملنګ سړی و، د جهان ملنګ و، د رښتیاو ملنګ و. صحیح ده؟ او ما لمنځم پسې کړی دی، یو لمونځ بیخي تقریبا دریم څلرم سبت پسې ولاړ وم، هغه طالبۍ شپې ولې. او بیا په ټول عمر یې نه لنډ کروزر ولیدی، نه مطلب هغه جازونه ولیدل، نه هغه د دنیا ښایسته بلډینګونه مکانونه ولیدل. صحیح سلو چې ورغلې به هغه حمید میر صاحب یې ډېرې کیسې کوي، زه ورغلی ما ملاقات سره وکړئ، تور چایبر به پروت ولو، چای به پخېدلی. بیا ما د یو چا په باره کې مجلس ورته وکړئ، وایي ما ورته دا خو ښځه ده، دا ښځه ده معلومه، ویل ما چې دا نر دی. صحیح سلو دومره ملنګ د رښتیاو ملنګ. الله پاک دې هغه درجې ورکړي چې څومره د الله په علم په قدرت کې دي. او بیا عجبه خبره دا ده چې پر ډېره سادګي باندې ژوند تیر کړي او پر هغه سادګي باندې وفات سلو. الله پاک به ډېر سوالونه ډېر حسابونه ورسره کړي هم نه وي، ځکه د ملنګۍ ژوند یې تیر کړي، د غربت ژوند یې تیر کړي، د ډېر استقامت ژوند یې تیر کړي. که څوک مني که نه مني، که منې وې منه که نه منې، چې کله مردار سي په قبر کې دې کښېږدي بیا به منې، دا خبرې به منې.
مړانده به د چا نه پټوي سیاسي خبرې د مابین ځواب باسه چې یاره اوس نو ته زه طالبانو خلاف یم د فلاني شیخ هېڅ خلاف ملاف نه چلېږي خلاف چې د ځانه سره کښېږده د مرګ معامله راله دا به منې په تېره ورځ کې د عبدالله غالبا میره مړه وه که عدیه مړه وه که څنګه کورنۍ کې څه فوتګي سوې وه د افغانستان یعنی هغه وزیر خارجه چې کوم دی هغه پاتاله راورلی دلته سیاست نه چلیږي سیاست نه چلیږي الله دې احسان ورسره وکړي الله دې عفو ورته وکړي الله دې مغفرت وفرمایي دا زموږ له جانبه تعزیت دی د چا دپاره د لوی ملا صاحب د عدیې په باره کې د لوی ملا صاحب د مشر زوی دی غالبا یعقوب زوی دی مشر زوی به خیر څه درته ووایم نو هغه ته موږ دا تعزیت کوو موږ تسلي ورکوو الله پاک دې هر چا پر ایمان او پر اسلام ژوند نصیب کړي بغیر د ایمانه بغیر د اسلام دې الله پاک یو آنم ژوند نه راکوي الله رب العزت د تمام مردگانو مغفرت وفرمایي خاص کر د لوی ملا صاحب د عدي دې الله مغفرت وفرمایي الله پاک د لوی ملا صاحب درجه دومره عظیمه کړي چې څومره د الله په قدرت کې دي چې څه شهیدان سوي دي څه خلکو خپل ځانونه د دین او د اسلام دپاره قربان کړي دي چې څه خلکو دین او اسلام دپاره د خپل ژوند چې دی سر چې دی هغه شیندلی دی الله رب العزت د هغو درجې دومره عظیمې کړي چې د الله رب العزت په علم کې موږ ته د الله توفیق راکړي چې د دین او د اسلام دپاره خپل ژوند صرف کړو دا خپل سر چې دی هغه د الله او د الله د رسول دپاره وشیندو دا خپل ښایسته خوندوره ځواني چې کومه ده د الله او د الله د رسول دپاره د دین دپاره وشیندو الله رب العزت ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله رب العزت بغیر د ایمان بغیر د اسلام یو سیکنډ ژوند نه راکوي موږ غریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته دې الله رب العزت پر دې تور ژوند او مرګ نصیب کړي چې مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله